بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمیل چې ای د مو امتیونې، ای صحابه کرام په توس باندې میاشت رژې روغلله په دا چې الله جل جلاله خپل رحمت امت طرف ته متوجه کوي، خپل رحمت په امت باندې نازلوي. قدرمند او دارنګې یحط فیه الخطایا، په دا رمضان مبارک شي میاشت د مسلمون خطایې معاف کوي. ویستجیب فیه الدعاء، په دا میاشت الله جل جلاله د مو د امت دوګونه قبلوي. نور قدرمند په دا شپې او په دا ورځې کښې په خپل خطایې باندې د الله نه معافي غوښتل چې یا الله زه د تو بنده یم، ای تو په ښو ورځو باندې د تو په مځکه باندې مو ډېرې خطایې کړي، مو ته خطایې معاف که. دا داود الله نه غوښتل. قدرمند مثال یې داسې دی لکه یو ملک ته سړی ننوځي، نور اول تو ته وایي چې دغه ملک د قوانینو د ټولو قوانینو خیال ساتي، په هغې نه بعد ته دغه ملک ته داخلېدلی شي. د دنیا قانون طریقه دا ده، که چیرې قانون نه ورسره منې بیا د ملک خپل ملک ته دننه داخلولو اجازت نه درکوي. قدرمند میشتو سه دنیا ته راولي دا ته راولي چې یا الله د تو په ښو ورځو د تو په مځکه باندې و، د تو احکامات منو، شریعت مطابق ژوند تیروو. قدرمند نور الله نه په خپل خطایې باندې د الله نه معافي غوښتل په رضا مبارکه کښې چې یا الله منا من انم که من دانم، زه آیا چې خپل ځان ښه پېژندم څه مې کړي دي. یا الله په توره شپه کښې په نیمه شپه کښې یا الله تو ته فریاد کوو، ته د مو فریاد قبول که. یا الله ته د مو ګناه معاف که. سبو تغییر مشکل زوی ته دې راونیه، قبر ته دې راونیه، پر صراط ته دې راونیه، حشرګي سخت میدونه ته دې راونیم چې اولین او آخرین ټول انسانیت موجود وي. یا الله په عرض باندې وما شرموه. یا الله یا الله د مو سره د رحم د کرم مهربانۍ معامله وکړه، په دنیا مې معاف که. په عرض باندې یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، ډېرې چهرې و سپینې وي، ډېرې چهرې و تورې وي. یا الله په عرض باندې مو ترخ مخی مه که، مو د سپینې چهرې وله وګرځوه. الله نه دا فریاد کول، فریاد الله ته وکړې، الله دې بیا فریاد وروي. قدرمند الله بیا کریم رب دی، الله رحمت بهنا غوړي د انسان دی پوره.